الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ سید عادل اپیشل یوټیوب چینل او زه تاسو کوربه سید عادل. دلته موږ سره یو ماشوم دی، مهران نوم دی، ډېر ښکلي نعتونه وایي. راځئ چې د سره یو څو خبرې وکړو او بیا ترې یو ښکلی شعر نعت واورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستا نوم څه دی او د کوم ځای؟ زما نوم محمد مهران ارمانی دی او اسلم کلی سه تعلق ساتم تخبه سه او نعتونو سه مې شوق دی ډېر وخت نه او وایي سبق وایي؟ او سبق وایم. څویم کلاس کې؟ اتم کلاس کې یم او حفظ کوم مدرسې سبق. حفظ کې څومره سپارې ووایي؟ یو 25 سپارې مې ویلي دی بس. ماشاءالله. بیا خو حافظ صاحب یې. حافظ محمد مهران. سکول کې نعتونه او تلاوت کوئ که نه؟ او نعت ویم، لکه نعت سه مې ډېر زیات شوق دی، نعت هر ځای کې نعت ویم. که په جومات کې داسې د پروګرام د ختمونو یا د چا د واده کویدرې پروګرام او مولانا صاحب یې پکې راوستی نو بیا هلته وایي نعتونه؟ او هغوی پسې جوړم، لکه په هغه ځای هم جوړو، دونه دا شته او داسې سټوډیو کې هم ویلي دي، پروګرامونه لمزو عمر حیات دي زموږ ډېر دغه دي، هغوی سره نعتونه ویلي دي. نو بس. او د څومره وخت نه دا شوق و؟ بس دا یو کال به کېږي چې شروع م کړی. لږ وخت یې کېږي. وخت کال یې کېږي، خو په کال کې ولې الله تعالی ډېر ښکلی اواز او ډېر ښکلی انداز ورکړی دی او امید دی چې داسې ماشومان به مخکې ځي، ځکه چې دومره عمر کې کم ماشومان نه هغوی مختلفو قسم غلطو کارونو پسې نشو تماشو پسې ګرځي او ماشاءالله دا د مور او پلار تربیت دی، ښه تربیت دی. زه پرې ډېر فخر کوم په داسې مور او پلار باندې او په داسې بچو باندې چې هغوی له خپل مور او پلار دومره ښه تربیت ورکړی چې هغوی د اوس نه چې کوم دی نعتونه او په سکول کې داسې 25مه سپاره دا دی په جومات کې په مدرسه کې په حفظ باندې وایي، نو ډېره د فخر خبره ده. او زه وایم چې هره مور او هر پلار دی داسې بچي وزېږوي لکه څنګه چې محمد مهران دی په کم عمر کې 25 سپارې ورسره اتم کلاس سبق. نو بعضې ماشومان وایي که نه وایي موږ باندې د سکول لوډ سیوا دی او مور او پلار را باندې د مدرسې لوډ سیوا را اچوي. نو زه هم چې ستاسو مخې ته یو ثبوت دی محمد مهران چې هغه دی په دې اتمه پورې را رسېدلی دی، 25 سپارې مې یادې کړي دي. شکر الحمدلله. او ورسره په اتم کلاس کې سبق هم وایي. ډېره د فخر او ویاړ خبره ده. ګوله دا راته ووایه په زړه دې څه ارمان دی؟ په زړه مې دا ارمان دی چې زه به کله د مدینې جانان له ځم، بس دا مې ډېر زیات ارمان دی او په نعتونو کې به کله مخکې کېږم، بس دا مې ارمان دی. او پلار دې څه کار کوي؟ پلار مې خو د میلو کې کارونه کار کوي، لکه میلو کې کاروبار. په خپله غریبۍ کې چې کوم دی نو پلار پې تر اتمه پورې سبق هم وایي او 25مه سپاره هم وایي. نو اول خو زه داسې تعلیمي ادارو ته او د دې تعلیم چې کوم منسټر دی، وزیر تعلیم دی، هغه ته درخواست کوم چې داسې ماشومان په خپله باندې سپورټ کوي، ځکه دا زموږ د ملک او قوم ډېره لویه سرمایه ده او نور ماشومان به دوی د زده کړه کوي چې دا د مهران محمد مهران چې کوم دی هغه د اتم کلاس کې هم دی او 8 سپارې هم یادې کړي. نو هغه ماشومان به دوی د زده کړه کوي. زه دغه تعلیم وزیر ته او نورو تعلیمي ادارو ته درخواست کوم چې تاسو خیر دی دا ماشومان په خپله باندې سپورټ کړي، دوی په مور او پلار باندې دغه بوج مه ور اچوئ. صحیح ده داسې؟ صحیح. نور څه خپلو اورېدونکو ته، خپلو همزولو ته، خپلو مشرانو ته، کشرانو ته څه ویل غواړي؟ سخیره کې به ورته وایم چې ډېر په مینه او محبت باندې ورته هرکلی او السلام علیکم. ډېره مننه محمد مهران صاحب. نن به خپلو اورېدونکو ته څه اورول غواړي؟ زه به خپل مینوال ته اوس د یو ښکلی شان نعت پیش کړم چې دوی واوري او دوی ته خوندونه او مزې واخلي. ډېره مننه. او زړه کې مې اوسېږي کله د جانان، ډېر راته یادېږي کله د جانان، ډېر راته یادېږي کله د جانان، زړه کې مې اوسېږي کله د جانان، ډېر راته یادېږي کله د جانان، ډېر راته یادېږي کله د جانان. شپه ورځ یادومه دا مې مشغوله ده، بیا به کله ورشم دغه مې سودا ده،
نرا نهیریږي کله د جانان ډېر راته یادېږي کله د جانان ډېر راته یادېږي کله د جانان یا خیال کې د کابینا کړم طوافونه ودرېږم اسوات ته وکړم سلامونه او یاد یاد راته کېږي کله د جانان ډېر راته یادېږي کله د جانان ډېر راته یادېږي کله د جانان ښکلې مدینه دا سترګې پې یخېږي څومره بختور دي هلته چې اوسېږي یا ښکلې مدینه دا سترګې پې یخېږي څومره بختور دي هلته چې اوسېږي نور غوندې ځلېږي کله د جانان ډېر راته یادېږي کله د جانان ډېر راته یادېږي کله د جانان لاړ شه توبهګاره واخله ترې خوندونه خوا کې د روضې ولیکه نعتونه لاړ شه توبهګاره واخله ترې خوندونه خوا کې د روضې ولیکه نعتونه نعت سره جوړېږي کله د جانان ډېر راته یادېږي کله د جانان ډېر راته یادېږي کله د جانان زړه کې مې اوسېږي کله د جانان ډېر راته یادېږي کله د جانان ډېر راته یادېږي کله د جانان